کتونکو دا مخامخ لار کلی دا زه بیا تاسو ته ښیم چې دا مخامخ چې کوم دی نه هغه کور په دې لار باندې دا ماشوم چې کوم دی نو داسې ځي نو بیا دې خواته دا تاسو ته ښایو دا جومات دی ښه دې جومات کې مونځ کېږي او د دې نه چې کوم دی نو زکریا ماشوم په دې لار باندې بیا پټو ته او په پټو کې وجل کېږي نو یقینا د دې ځای خلکه پکې ملوث او د ځایي کس نه بغیر نه کېږي او بله مهمه خبره دا ده چې یا بغض کینه حسد دا دومره زیات او دلته کې سایکو خلک هم دام وي اکثر داسې زموږ په دغه علاقو کې واقعیات راغلي دي خو د سمګلرانو په کورونو کې چې هغه خپله ناسوري خلک وي نو هغه الله پاک جټکه ورکوي خو دا د یو استاز وی دلته کې دا خبره چې هغه د پرمری استاز دی او د هغه سره دا واقعه راغلی درې بچي نو په دې ځای باندې دا تاسو وینئ دا پټي دي دغه 15 کلن ماشوم زکریا چې کوم دی نو دا بیا بوزي 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 خیران بشي خو اته پته لري چې هلته کې په جومات کې مونځ روان دی او دغه سنګدله چې دا بله کمې مور وروړي چې هغه دونه اړه کې ترس نه چې یو ماشوم له د هغه پرتوغاښ پرتوګ تې وباسم او پرتوغاښ باندې تیغبندي کومه خو دلته کې لا داسې دغه رپورټ مخې ته نه راغلی چې کوم خلک و چې یاره بدپیلي ورسره شوې ده جنسي تیری شوې دی پولیس لا دغه نه کنفرم کوي ځکه چې ډاکټري رپورټ نه راغلی نو دا زه تاسو ته ښیم چې دا موږ په دغه پټو کې روان یو د دغې د کور نه په فاصله کې او په هغه ځای کې چې کوم دی نو دا ماشوم دا وجني خو په ماضي کې ډېر واقعیات شوي دي په 400 کې ماشومانو سره 3 کلن 2 کلن 15 کلن 12 کلن 10 کلن خو دا سابنده علاقه باړی بند دا یو پرمن علاقه ده دلته یو مخکې یو بله واقعه راغلې وه چې هغه عبدالسلام عارف صاحب چې هغه شهید شوی او هغه واقعه کې پولیس چې کوم دی نو بریالي شوي دي خو پولیس هغه کیس را بربند کړی نه دی لکه پټ کړی دی څنګه چې هغه 3 کسان په تنګي تاثیر کې په مرزو کې وژلي شوي دي او د هغوی چې کوم دی نو پته ونه لګېدله داسې خضر ماشوم چې کوم دی د هغې پته ونه لګېدله نو په کار دی چې پولیس چې کوم کیس کې کامیابي ترلاسه کوي چې هغې کې بریالي کېږي نو ګرانو کتونکو روان یو هغه سپاټ ته چې دا دومره مزل چې کوم دی نو دا شوی دی او زکریا ماشوم کوم ځای ته بوتلی دی اولته کې بیا وجني نو تاسو د پریکټیکلي دا ښایي چې خلک وایي چې یاره دا څنګه کلی چې کوم دی نو هغلته پاتې شو تاسو وکتو کلی پاتې شو موږ د سړک نه چې یو ټرن کړی دی نو مسلسل چې کوم دی نو هغه مزل موږ کوو او مزل فاصله چې کومه ده نو هغه ځای ګورئ هغه ځای کې ده نو راځئ زموږ سره اوسئ کتونکو هغه کلی پرون په دې ځای کې بهر روان دی دا لالون دی پرون دې پټي کې بهر دې خوا ته چې کوم دا غنمو دغه دې ځای ته راوستی کېږي قبل از وخت موږ څه نه شو ویلی د جنسي پیل یا دا ډاکټري رپورټ به وایي خو ډاکټري رپورټ یا دا نه راغلی په دې ځای کې دا راځي او دا ماشوم چې کوم دی دا دلته کې دا خلکو دا خپې مې ښودلي دي که نه خپې مې ښودلي دي هغه خپو سره چې کوم دی نو دا ځای دغه شوی دی خو دا ماشوم یې چې کوم دی دا په دې ځای کې پروت وی په دې ځای کې پروت و بلکل او وینه شته دلته نشته خو بس په پرتوغاښ باندې چې کوم دی نو دا دغه شوی دی تاسو هغه ټیم کې موقع راغلی وې وروره منګه بیا چې کله پولیس راغله بیا راغلو او جی زه خپله خرابات یم خرابات خو بخر هم کېدی دی ځای کې خیران بشي که خلک وایي چې بس داسې دلته کسانو بخر کوو چا ګیا کوله خو لکه دا ټیم داسې ټیم و چې سوچ کې نه ډېر کنفیوژن دی ډېر عجیبه شان ټیم څنګه ګورې تاسو خو هم لکه ولیدل څه مو لیدل څه وایي یاره جی زویم دا کم انسان دی لکه ته د 2 لکه د 15-16 منټو مزل د کور نه ته ماشوم راوباسو بیا جمعې ورځ او بیا دلته موږ اوس چې کوم خبرې واخیستې د خلکو نه نو هغوی دلته ورسره خوا کې اوبه خور هم کېدی نو ګوره دې کې د خلکو د علاقې هم رول شته غلطۍ پکې د هغوی شته چې دلته یو سړی اوبه خور کوي ګیا کوي نو دی دې په خپله نه وایي غلی د خپل مشر له سیچو له ورشي ډي سي پي له دې ورشي علاقې ډي پي او له دې ورشي او ورته وایي دا سړی انټاروګیټ کا د ما دې ځای کې دغه کو کم از کم په دغه ترو باندې هو چې مخامخ په چا ګوی نه شو او دا خو ښکاره دغه چې چا ګوی پټه کړه پیغمبر علیه السلام یا زما د امته نه دی نو دا خلک خو د دغه حدیث باندې غور وکړي چې یو سړی دا خو ښکاره ګوی ده
دا خو په دې ښکاره دی دغه مخامخ کورونه دي لاره ده خلکو به خورې کوړې ګیۍ کوله او دلته یې ماشوم راوستی دی او بیا په داسې مرګ وجلی دی چې په هغه خو د الله پاک هم هغه حق نه و که نه او بیا داسې په تیزندی باندې ته ماشوم وژنې نو خپل پرتوغاښ باندې خپل پرتوګ تې وباسي او بیا تې ته هغې نه تیزندي جوړی او بیا ته دغه کې ربړ لکه که ربړ او که پرتوغاښ هر څه چې و که نه خو خپل چې بیا کولاوېده نه په کور کې بیا پې ټولو پې زړه وچ او نه کولاوېده بیا وشلوله بیا یې څه په دغه باندې کولاو کړل ربړ او غیلې غوټې ورکړې ربړ نو پرتوګ ربړ خو هسې به هم پکې خو لکه پرتوګ څه کوم دا پنسي دي که نه پنسو باندې دغه کړم داسې اصل کې لفان صاحب یو خبره بیګا چې کوم خبر شیر شوی دی نو موږ دغه خلکو ته وایو په سوشل میډیا باندې چې کوم خلک ناست دي هغې خبر غلط شیر کوي نو ګوره یو خو پولیس ته انویسټیګیشن کې مسله راشي یو هغه کیس باندې ډېر اثر غورځېږي پیک خبرونو نه لږ سړی ډډه وکړي چې پیک خلکو وي جنسي تشدد وسره دغه خلک مور پلارونو ترونې وي چې یاره لا پیل خالصه رپورټ نه د پولیس سایډ نه هم دغسې موقف نشته که نه نو یو خو یې دغه شیز نه ډډه وکړي چې یاره کیس کې اساني پیدا شي انتظامیې ته دویمه ده چې دا چا کړي نو یو خو روجه ده الله پاک ته تباه و برباد کی دویمه ده چې پولیس له دا یو چیلنج دی زمونږ د چارسدي ډي پي او صاحب د څنګه تاسو په تلو کې راتلو کې وي چې یاره داسې کیسونه شوي دي او هغه پراته دي همدغه شانتې د دې ماشوم کیس چې دی انشاءالله چارسدي دپاره به یو مثال کیس جوړ شي او که چېرې پولیس پکې خپله ایمانداري وکړه کتونکو تاسو د 4 یا 15 کلن زکریا د تره او دغه ځای کې د مقامي خلکو خبرې ترې واورېدې هغه سپاټ چېرته چې زکریا په پرتوګ باندې تړلې شوې په هغه پنسو او دلته یې نڅا ویستې ده یو ګنټه پس د علاقې د دغه ځای خلک راځي دلته کې ورته لاش چې کوم دی نو د زکریا میلاویږي زما شاته هم کورونه دي خو د دغه کورونو ذکر به موږ په دې نه کوو چې هغه غلطه دي دا ماشوم چې کوم دی نو دا د دې اړخه راغلی نو د دې کورونو خبره ده د دې کورونو خبره ده چې دغه کورونو کې دغه علاقه کې چې کوم دی نو چېرته کې دا سنګدله انسان چې کوم دی نو دا مخې ته راغلی دی خو موږ وګورو دې ځای کې وګوره اوس هم چې کوم دی نو هغه دی دوه ورونه لګیا دي او خپل دغه بوزغلي چې کوم دی نو هغه دی کري خپله مزدوري کوي په دغه سبزی کې هغوی لګیا دي خو تاسو وینئ نو خو دا ټیم د جمعې ورځ وه نو د جمعې ورځ وه خلک مانځله تللي دي او په دغه ټیم کې دا کس به څه سوچ کوي چې زه به دا ماشوم بوځمه دا به زه مړ کومه ما ته به د ده داسې څه میراث پاتې کېږي او زه به چې کوم دی نو په دې کې دا خبره چې زه به یو مور له یو استاذ له هغه له به درد ورکوم هغه به کنډمومه چارسدي پولیس ډي پي او محمد وقاص خان دې دپاره یو ټیم جوړ کړی دی د اس پي انویسټیګیشن علمزیب خان په مشرۍ کې دې ګډ اس پي تنګي سرکل ګلشید خان خوم دی او اس ایچ او مندړي چې هغه نن په چوټۍ دی نن ورځ کې هغه خو د سره چوټي په کار نه وه چې ته په نن ورځ باندې چوټي کې نو دا یو پریس ریلیز دوی جاری کړی دی خو موقف چې کوم دی نو موږ تانیدار راغلی و هغه سره موږ خبرې کول غوښتل وي موږ ته اجازت نشته چې د هغوی د خولې هم درته خبرې کړې وي خو دې لپاره باقاعده یو ټیم تشکیل شوی دی زموږ په نظر دی کتې به شي چې څومره وخت کې اصل قاتل چې هغه و چې دا ماشوم په دې وجه وجلی مختلف پهلو کېدی شي پلار مور زنانه اختلافات سکول باندې نظر ساتل پکار دی آیا یو ماشوم سره د استاد د وجې ټک واله دا او د هغه پلار په غوسه یا بل څوک غوسه دا اړخ هم چې کول پکار دی ورسره د زنانو چېرته خپلو کې خو بدي نه وه تاوتریخوالې خو نه یو بل ته پړه کې څه خبره خو نه وه ساتلې هغه وایي چېرې زه به دا دړ ورکومه دغه خاندان له داسې موږ په ماضي کې کتلي دي دا یو اړخ هم کیدی شي نو مختلف اړخونه دي خو ډېر کنفیوژن مرګ دی چې هغه ځای نه دی نو منځ ته 15 کلن ماشوم راولي الله دې خاندان له صبر ورکړي ګرانو کتونکو وختن په وختن به په دې کیس باندې موږ کار کوو تر هغې چې دې ماشوم اصل قاتلان مخې ته نه وي راغلی نو دا انفارمیشن به تاسو له موږ ضرور درکو او دا واقعه به موږ خاموشه نه پرېږدو د علاقې خلک هم ورسره ولاړ دي او د علاقه ډېره پرامن علاقه ده خو بدقسمتۍ نه داسې یو واقعه پکې راغله چې ټوله علاقه یو جوړه کوله ډېر خلک پې ډېر زیات خپري د پښتون ډیجیټل لپاره لبخان شیر په 400